بیا درود په هغه لویه هستی وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم. ډېر زیات محترمو مسلمانان وروڼو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقینا څنګه چې اقبال شاکر صاحب ویل، نو زه یقینا نن زه هم په خپله ډېر زیات خوشحاله یم او د غني غورځنګ ورو ډېر زیاته مننه کوم چې دومره بابرکته محفل ته راوستم. یقینا دا نننی محفل شاکر صاحب چې څنګه ورته اشاره وکړه دا ډېر روحاني محفل دی. مولانا صاحب دومره ډېرې ښکلې خبرې وکړې، کوم ځای کې چې د قرآن او د حدیث خبرې وي هغه خو ډېرې زیاتې ښکلې وي. د هغوی لین کوم دومره برابر و چې کله بیان ختمه نو ما چې د مولانا صاحب دا بیان لږ نور هم اوږد کړي. شاکر صاحب تاسو له هم ډېر زیات خوند درکړی. نو یقینا چې دا نننی محفل دا د یو خاص فکر دپاره دی او دغه فکر د یتیم کفالت دی او دغه کفالت په دې کې څه شک هم نشته چې دا د نبي علیه السلام موږ ته د جنت ضمانت دی، بلکې د هغه د نزدېکت ضمانت دی. تاسو وروڼو زه یوه خبره کوم، ما یو ویډیو کته نو په هغې کې تاسو وګورئ څه ماشومان دي هغه د ډیران نه ځان لري راټولوي ډېر په مشکله باندې. بیا بل یو ماشوم کته او ډېر زیات سمارټ غوندې هلک دی، هغه وایي چې آیم ویری تھینکفل ټو الخدمت فاونډیشن، ځکه چې هغه په ایډورډ کالج کې ایډمیشن اخیستی نو هغه وایي دین آی وانټ ټو بیکم سافټویر انجینیر. دا ډېره لویه خبره ده چې د ډیران نه یو ماشوم راچوتی هغه له ته دغه ویژن ورکوي چې هغه بیا وایي چې زه سافټویر انجینیر جوړېږم. نو دا ډېره لویه خبره ده. الخدمت فاونډیشن چې څومره هم ستاینه وشي او دوی سره چې څومره هم مرسته وشي دا به کمه وي. زه ډېر زیاته مننه کوم چې دومره بابرکته محفل مو زه ایسه جوړه کړم، مشران ناست دي، نو خبرې زه نورې نه کوم، صرف دغه د یتیم دا درد د دې معاشرې دا درد د یو نظم په حیث کې تاسو سره شریکوم چې یتیمه ډېره موده کېږي په نظر کې مې یې، یتیمه ډېره موده کېږي په نظر کې مې یې، بلها مودې وشوې بچیه درته ګورم زه، ستا د شلېدلو جامو ذکر مې کتاب کې لوستو، بلها مودې وشوې شلېدلې جامې هم وینمه، ستا د شلېدلو جامو ذکر مې کتاب کې لوستو، بلها مودې وشوې شلېدلې جامې هم وینمه، چې ستا په سر باندې حالاتو بلي کړي لمبې نظر مې سیزي، خو زه دغه لمبې هم وینمه. زه ستا د خپو لاندې چپلو ته حیران یم چې زه ستا د خپو لاندې چپلو ته حیران یم چې بلها مودې وشوې زړې شوې خو بدلې نه شوې، ته په بوجۍ کې د ډیران نه پلاستک ټولوې، زه حق حیران یم په ما ولې لمبې بلې نه شوې. تا دې د مور د دوایي دپاره ځان لوګې کړو، تا دې د خور د یو بنګړي دپاره ځان لوګې کو، تعلیم دې ونه کو جانانه بې هنره لوی شوې او مړه لوی څه شوې خو بس لوی شوې د زړه سره لوی شوې. تعلیم دې ونه کړو جانانه بې هنره لوی شوې او مړه لوی څه شوې خو بس لوی شوې د زړه سره لوی شوې، او په شته کوټه کې په پردۍ کوټه کې ژوند تېروي، په خپل وطن کې دې ځای نشته مهاجره لوی شوې، او تا د یارانو د بنډار نه هډو خوند وانغېست، د ماشوموالي د نازونو ناخبره لوی شوې، او د وخت د ژرندې لاندې دل شوې او ریزه ریزه شوې، د وخت د ژرندې لاندې دل شوې او ریزه ریزه شوې، د وخت د جبر لاندې څه په یره یره لوی شوې. زه ستا د دومره خاموشۍ تپوس د چا نه وکم، ستا د دې لوی غریبۍ تپوس د چا نه وکم، ستا د دې دومره بدبختۍ تپوس د چا نه وکم. د وخت حاکم څه عمر نه دی چې تپوس دې وکړي، او نه دا نظام دومره ژوندی دی چې افسوس دې وکړي. د کلی خلک د جومات نه تا په دیو باسي، د کلی خلک د جومات نه تا په دیو باسي، چې ته خیرن یې ستا جامې بلها په خټو سخاوي، هسې نه پاک جومات ګنده کې بل فساد جوړ کې، ته به نه وایې ځان له څنګه بل جومات جوړ کې. ما اورېدلي جوماتونه د الله کورونه، په خدای ستا په دې کورونو کې اختیار د چا دی، دا ظلم څوک کوي، دا دومره ظلم کار د چا دی، او د کلي خلک د جومات نه ګوله تا وباسي، او قسم په خدای دی دغه ظلم رانه سا وباسي. ته په پردو جامو کې ګرانه اخترونه کوي، ته په زړو جامو کې ګرانه اخترونه کوي، هغه جامې چې په خیرات کې درته خلک راوړي، هغه جامې چې په زکات کې درته خلک راوړي، هغه جامې چې د بل چا د اغوستلو نه وي، هغه جامې چې د بل چا د قبلولو نه وي، ته په هغو جامو کې ګرانه اخترونه کوي، ته په زړو جامو کې ګرانه اخترونه کوي، ته په هغو جامو کې ځان جوړ کې میلې ته لاړ شي، ته په زړو جامو کې ځان جوړ کې میلې ته لاړ شي، ته په پردو جامو کې ځان جوړ کې میلې ته لاړ شي. هلته یو تور شانتي هلک درته څه داسې وایي د کونډې زویه ته خبر یې چې دا تا اغوستي دغه جامې اول زما وې مور مې تاله درکړې، د ده همزولي په خندا شي درته داسې وایي د کونډې زویه په پردو جامو دې تن پټ کړی، ته ورته غلی شان مسکې شي ورته داسې وایي د خدای تقسیم دی چا له څه او چا له څه ورکوي، ما له یې تن راکړی تا له یې جامې درکړي. ته هر سهار د سړک غاړې ته ولاړې ګورې، ته هر سهار د سړک غاړې ته ولاړې ګورې چې ماشومان اسکول ته ځي تا ورته غریو ونیسي، ته بیا
بیا خیره نه لمن پورته کړې او مخ له یوسې ما اورېدلي دي چې مخ د خدای د نوره جوړ وي ته په خیره نه لمن هغه وخت کې پاتې کړې چې کمې په نور باندې روانې وي او چغې وهي تا در یو نیولي سلګۍ ونیسي په مخه لاړ شي د کلي غټ ډیران ته ځان رسوي بیړه کوي هلته چې ورسې بوجۍ خورکې کښېنې ورته او په چغو سر شي په ژړا شي دا پوښتنې کوي ته په وړه خوله د الله نه دا غوښتنې کوي ربه د پلار قاتلان نه یادوم وي دي خیر دی ربه د پلار قاتلان نه یادوم وي دي خیر دی هغوی له تا نجات ورکړی زه یې هم بخمه د زورورو سره نه کېږي څه نه وایمه د زناورو سره نه کېږي څه نه وایمه د ستمګرو سره نه کېږي څه نه وایمه او خدایه د زغرو سره نه کېږي څه نه وایمه توده دې نه وي که توده مې په نصیب کې نه وي توده دې نه وي که توده مې په نصیب کې نه وي خدایه سړه ډوډۍ خو راکړه زه د ولږې مرمه ما اورېدلي دي د رزق وعده تا کړې ده او که نه چا هسې دا په ما پورې خندا کړې ده زه دا منمه چې محنت دې ورله شرط ایښو دی زه دا منمه چې محنت دې ورله شرط ایښو دی خو خدایه زه څومره محنت کوم ته مې وینې زما همزولي شهزادګان دي هډو غم نه لري زه در په در یم نهر یم نهر ګرځمه هغوی په سره غرمه کې ښه خواږه خوبونه کوي زه په ډوډۍ پسې روان یم بهر ګرځمه هغوی د ژوند د ضروریاتو ناخبره ګرځي د پلار د سوري لاندې ګرځي بې خطره ګرځي زه چې ماښام په لاسټک خرڅ کړم نو دومره وشي زه چې ماښام په لاسټک خرڅ کړم نو دومره وشي مور مې ناجوړه د هغې له پې ګولۍ واخلم زړه خو مې غواړي چې مې خور له پې والۍ واخلم ژړا له راغلمه مېرمن د غریبۍ واخلم څه به خوندونه زه د دې ستړې ځوانۍ واخلم بیا مې د خېټې غم راواخلي کاسګۍ واخلم زه مې اجازه مې د خورکۍ او مورکۍ واخلم په دروازه کې چې وځم نو سلګۍ واخلم خدایه د کوم ظالم د لاس نه مې مرۍ واخلم په چم مالت کې وظیفه ټولوم چغې وهم د غم مالت کې وظیفه ټولوم چغې وهم یو څوک یې راکړي خو یو څوک راته خبرې وکړي هغه خبرې چې تر اوسه یې زاورمه خو نه مې منلي نه یې بل چاته کولی شمه د هغه برکلي ښایسته جینۍ دې نه لویږي د هغه برکلي ښایسته جینۍ دې نه لویږي دغه دې مړه شي دا سپېره جینۍ دې نه لویږي ما اورېدلي دي د دغه جینۍ پلار مړلی په سر یې سوری د چنار نشته چنار مړلی وړوکی رور یې وس د دغې د ساتلو نه دی وړوکی رور یې وس د دغې د ساتلو نه دی د مور صحت یې وس د لوښو د وینځلو نه دی هسې نه دغې جینۍ وږي شي او دلته راشي دلته ډوډۍ نشته دی هسې نه خوراک د چا شي په سپین بدن یې څوک خاپونه د خانۍ پرېږدي هسې نه څوک ورباندې نښې د ځوانۍ پرېږدي دلته بلا زناور اوسي د انسان جامه کې دلته اشنا زناور اوسي د انسان جامه کې دانشه وخت او خلک تیز دی بلها مخکې لاړل دانشه وخت او خلک تیز دی بلها مخکې لاړل زه لا تر اوسه د یتیم په دغه سوال ژاړمه چې په وړه خوله یې د لوی الله نه داسې کاوه خالقه خدایه دا د کم جرم سزا راکوي خالقه خدایه دا د کم جرم سزا راکوي ډېره مننه